ښځو له پکار دغه چې د خاوندانو ډېر احترام وکړي او خاوند چې په کومه خبره کېږي پکار دا زنانه وله چې هغه خبر نه لرې اوسي. زما خبره چې څومره خویندې زما اوري هغوی ته زما دغه ریکویسټ دی چې د خاوند ډېر زیات حقوق دي. رسول الله فرمایي زه نه ویم پیغمبر وایي که زنانه ته یو خاوند زنانه ته دا وایي چې د یو غر نه کاڼي واله بل غل ته یوسه دا به مړي اگر که ډېر ګران دي. او زما محترمو دومره حق دی. بلکې حدیث کې راځي عایشه فرمایي رضی الله تعالی که چېرته د خاوند د وینو ځایونه ډک شي او دا ښځه راشي د دې خاوند ټول بدن وڅټي په دې ژبه باندې بیا هم د خاوند حق نشي ادا کولی. نو زما هغه خویندو دا ریکویسټ دی چې د خپلو خاوندانو ډېر احترام کوئ او ډېر چې کوم د عزت کوئ. که چېرته په دنیا کې یوه ښځه داسې وي خاوند ته تکلیف رسوي نو په جنت کې چې کومې حورې دي هغه خیرې کوي دې ښځې ته الله دې هلاکه که تباه که دا خو تا سره یو څو ورځې مېلمه دی ته احترام وکړه زر دی چې مړ به شي موږ له به جنت ته راشي موږ به احترام کوو. نو زما خویندو دا ریکویسټ دی د خاوندانو ډېر زیات احترام کوئ. وي به اکثر به خاوندانو کې به هم غلطي وي خاوند کې به هم یو کار خرابي نو خاوند نه هم پکار دي چې ښځې سره ښایسته حقوق او ښایسته چې کوم دی زبان او ښایسته خبرې کوي. خاوند د ځانه لاټو پرمس نه جوړه چې هغه څه وایي دا به کوي او دا به کوي نه لږه ګزاره کوه. کله ښځه غوسه کله خاوند غوسه نو چې کله ښځه غوسه خاوند دې صبر کوي کله چې خاوند غوسه هغه ښځه دې صبر کوي. نو په دې سره به دا کور جوړېږي او خوشحالي به راځي. او که دواړه غوسه د یو بل خبرې نه مني نو لویه لانجه جوړېږي. نو خویندو او میندو ته مې دا ریکویسټ دی درخواست دی چې دا خبرې واورئ د زړه په غوږونو باندې واورئ او په دې باندې ځان پوه کړئ. انشاءالله ستاسو کور کې به جنګ جګړې نه وي. او دویمه خبره ده چې بعضې خاوندان داسې وي په ښځو باندې شکونه کوي هسې بېسه چې سر هم ګری شک به کوي چې خپل هم ګری شک به کوي. نو د شک خبرې به نه کوئ ځکه زموږ او ستاسو لوی دښمنه شیطان دی. شیطان غواړي دا چې خپل منځ کې جنګ راشي او طلاق ورکړي. نو دې نه به ځان ساتئ شکونه مه کوئ. که بیا هم څه معلومات کول غواړئ نو علماو سره چې کوم دی رابطه وکړئ هغه به تاسو پوهېږي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو د رسول الله وسلم په نقش قدم باندې روان کړي. دغه ویډیو خپله مو ګورئ لازما خپل کور کې خپلو بیبیانو باندې لازما دا واورئ چې هغوی ته هم د اسلام او دین دغه اهمیت معلوم شي او د خاوند چې کوم دی مقام معلوم شي. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو په دین باندې پوهېږي.